الكريم اما بعد مونږ چې دا کوم کتاب شروع کوو د دې کتاب نوم دی الفقه الاکبر او دا زمونږ د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه کتاب دی په عقاید باندې دا یاد ساتئ د شریعت 15 اجزا دي سو اجزا دي 15 یو ته ویل کېږي اعتقادات عقیده بل ته ویل کېږي عبادات دریم ته ویل کېږي اخلاقیات څلورم ته ویل کېږي معاشرات او پنځم ته ویل کېږي معاملات اعتقادات عبادات اخلاقیات معاشرات او معاملات دا ټول چې یو ځای شي نو دې نه څه جوړیږي شریعت او د شریعت په دې 15 سيزونو کې د شریعت بنیاد په څه باندې دی په اعتقاداتو دی په څه باندې دی په اعتقاداتو په عقیدو باندې د ټول شریعت بنیاد دی چې دا انسان عقیده صحیح وي نو داغه عبادات داغه اخلاقیات داغه معاشرات داغه معاملات دا څلور وانه سيزونه به د الله په دربار کې قبولي او کله انسان عقیده خرابوي دا څلور وانه سيزونه به د الله په دربار کې قبول نه نو چې دا څلور وانه سيزونه د الله په دربار کې قبول غواړي نو ول به عقیده روغه ساتي او صحیح ساتي صحیح عقیده چې وي دا څلور وانه عبادات اخلاقیات معاشرات معاملات د دین دا څلور وانه ایسی واستانه الله قبلای